अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मख की तफसीली बात शुं द रोजे چې دې سره امن پیدا شي په روژه کې عاداري به احساس وشي د مالدار سره چې د باندې لوګ راشي روژه کې د تعریف پته ولګي چې زه کال 12 میاشتې خوراک صاحب کوم آیا د عارف چې د دس حل دی ني آیت کریمه کې څلورم حکم د ملک ته امن د فار ذکر کوي چې رشوتونه مو ورکوي ځکه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې رشوت ورکون کې آستون کې دا دواړه په جهنم کې اور کې وي نو فرمایي ولا تاکلوا اموالکم مخره مالونه خپل منی سه مالونه خپل بینکم پمینس خپل کې بل باطل په باطلی طریقې سره مفسرین دلته لیکل دي چې بل باطل په دې کې جواری کول دوکې کول د چامال بغیر د رضا نه غستل چې هغه په حافظ او ته نه واخلي دا پکې په باطله طریقې سره داخل دي دارنګ باطله طریقه کې د خنزیر غوښه خوړل دارنګ شراب سکل دا شانتا منشیات سکل دا ټول په باطلو کې داخل دي ولا تاکلوا مخرای منی سای اصل کې دادا سه دی ولا تاخذوا منی سای اموالکم مالنا فل بینکم فمنس فل کې بل باطل په باطلی طریقې سره وتدلوا بها مر سوای دا مالونه ال الحکام حاکمانو ته اصل کې دا لفظ دا سه دی چې ولا تدلوا بها موړان د کوي مالونه فل ال الحکام حاکمانو ته د فار د رشوت لتاکلوا چې اخرى تاسو فریق من اموال الناس یو برخه د مالون د خلقنا دلته فریق په معنا د ټوکلې سر دی یعنی چې تاسو رشوت ورکړئ او ځان مخکې کوي نو د بل سړي حق تاسو وکنه من اموال الناس د مالون د خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو خف ویږئ چې دا کار د الله په دین کې حرام دی رشوت ورکول خف ویږئ چې ما غلطي وکړه دې نه ځان بچ ساتئ دا مه کوئ یا ظلمیا ولا تاکلوا مخرج اموالکم مالونه خپل بینکم فمنس فل کې بالباطل په باطلي طریقې سره وتدلوا بها ای ولا تدلوا بها مور کوي دا مالونه خپل حکام حاکمانو ته د فارض رشوت لتاکلوا دفع د تاسو راي فریق من اموال الناس وی صد مالون د خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون تاسو په ویګای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم